د ایران او د اسرائیل جنگ دا داسې و لکه یو فکس میچ د کرکټ یا هر یو لوبه چې موږ تاسو راواخلو او هغه مخکې نه فکس شوي. نو د ایران او د اسرائیل دا جنگ هم دغسې د مخکې نه فکس شوی و چې دا به کوو، ته به ما ته دا ځای ټارګېټ کوې، زه به تا ته دا ځای ټارګېټ کوم، ته به زما دا کس ټارګېټ کوې، زه به ستا دا کس ټارګېټ کوم. په دغه طریقې سره دغه جنگ پای ته ورسېدو. اوس چا وګټله چا وبایلله، نو په فکس میچونو کې دا نه وي چې چا وګټله او چا وبایلله، بس چې چا پکې څه وکړل او څه پکې فکس شول او څوک خپل هدف ته ورسېدل، بس هغه کامیاب دي. دلته کې زمونږ دا کمکل مسلمانان راولګېدلو. ایران خو د اسلام چې د جنډۍ اوچته کړله او د اسلام سره بلندۍ دپاره لګیا دی، دا یې وکړه هغه یې وکړه. ما مخکې نه په زړه خوړلې وه، خو دې بحثونو ته زه ډېر نه راځم ځکه ډېر غټ شی دانشوران او خلک موجود دي چې هغه په دې کې خبرې کوي. خو ما مخکې دا ویلي چې دا یو فکس میچ دی او دا به سره ولوبېږي څه حده پورې، خپل هدفونه او خپلو هغه میشنونو ته به ځان ورسوي او بس بیا به وایي چې یاره بس زمونږ جنګ بندي او زمونږ اتفاق راغی. ستا جنګ بندي او ستا اتفاق په کومه خبره راغی؟ که تا د اسلام او د مسلمان غم کولی نو تا به نن په اسرائیل میزایل نه ورولې، تا به په 2023 کې په 2023 کال کې چې کله د اسرائیل او د حماس او د فلسطین جنګ ونښتو، تا به په هغه وخت خپل میزایلونه ورولي. خو ته خپله د مسلمان یو قاتل ملک کې تا په اسرائیل په دې 2 کالو کې یا د 1947 نه راواخله یا په دې 15 کالو کې اسرائیل 1.5 لک خواوشا 2 لکه مسلمانان دا په شهادت رسولي. ایران ته خپل تاریخ وګوره، تا په دې 15 کالو کې تقریبا په لکونو په سوونو په زرګونو نه په لکونو مسلمانان دا په شهادت رسولي. ته خپل تاریخ وګوره، ته لبنان وګوره، ته شام وګوره، ته سیریا وګوره، دغه رنګې د اوسني حالات د شام تاسو وګورئ چې هلته کې د جیل نه خلک راووتل په داسې حالت کې و چې نور او سپوږمۍ او ورځ او شپه یې نه پېژندله. نو ته به څه د مسلمان دفاع وکړې؟ خو دا مسلمانان دي په څه خبر نه دي، نه د تاریخ نه خبر دي، نه خپل پېژني نه پردی پېژني، بس زنده‌باد او مرده‌باد راواخلي. اسلام جنګ نشته ښه، دا فکس میچ و اوشو سر ته ورسېدو.